لیدانو کتونکو دې وخت کې زه موجود یم په یو داسې نوجوان سره بلال ساګر نوم یې دی چونکې تعلق یې شو بیس کامیډین سره دی او ډېر یو ښه اداکار هم دی دې علاوه یو ښه فنکار دی دی د مختلفو اداکارانو اوازونه هم کوي او مختلفو سیډیګانو ډرامو کې هم د خپل کردار ادا کړی دی دی نه موږ نن تپوس کوو چې آیا دا فن تا کوم ځای نه زده کړی او څومره ډرامو کې ادا کړی او د چا اوازونه کوي بلال ساګر بھائی وایي څه پهله خو زه ستاسو مینوالو مشرانو کشرانو زما کتونکو اورېدونکو ستاسو ډېره شکریا ادا کوم پهله خو زه د اواز نوشیره او خالد نظیر صاحب شکریا ادا کوم چې ټایم یې موږ دپاره وښکو او ټایم یې راکړو موږ دپاره ما ته خالد نظیر صاحب وویل چې ما ستا ډېرې ویډیوګانې وکتې کامیډي هر رنګه نو زه ما دپاره ټایم وښکو زه ډېر زیات خوشحال یم نن د دی نه چې اواز نوشیره ما دپاره ما ته موجود مخامخ خالد نظیر صاحب ولاړ دی ډېر زیات شکرګزار یم ما دې نه مخکې ووایي ما ته ویم یو چینل والا ونه درېدو او ما ته ونه درېدو د ما نه چا تپوس ونه کړو واحد خالد نظیر صاحب ما ته مخامخ اوس ودرېدو زه ډېر زیات خوشحال کړم نو ما ته بابوجي مختلف اوازونه دي 100 قسم اوازونه دي ما سره بابوجي نانا خرش فرش او شاهد ارباز جهانگیر اسمالت وغیره اوازونه او کو به د بابوجي خاکه به زه تاسو ته ړومبی وکړم چې په پخې او بابوجي کومه خاکه زما راغلې زه تاسو ته پیش کوم امید لرم چې مینوالو به کتلې مې نو راځئ چې وګورو راځه پخې چې پاکستان ته د بوزم د پاکستان هوا در باندې ولګي او کنه بابوجي ما ته خو چاوي پاکستان کې نه کېشت او نه بجلی شته سخته ګرمي ده ډېر زیات لوډ شیډینګ دی اوهو پخې دا درته چا چې دروغ ویلي دي چاوي ماشل ګزه توپ والې وایي دا ګز او دا میدان اوس به پته په میدان لګي او راځه بابوجي اوس به پته په میدان لګي اوهو پخې دا خو رښتیا خبره د پاکستان کې خو نه ګیشت او نه بجلی شته خدای شعر ناپرسان دی او دا لا څنګه پاکستان دی د دې نه خو زمونږ هغه لندن ښه دی تخته بامبوجي غول دې لړلي دي بل مونږ سره شاهد جهانگیر دا اوازونه دي نو شاهد خان او جهانگیر خان اواز هم تاسو ته زه په خپل دغه باندې داسې آمنے سامنے کوم ما ته ډېر خلک خالد صاحب وایي چې دا تاسو ځان ته وایي دغه ولګوي په ټیپ باندې یا په موبایل اواز وایي تاسو کوئ خو زه ویم چې زه مخامخ دی ته ما کړی دی او ویم کمه وایم یو خوا شاهده ده بل خوا اربازه ده منځ کې جهانګیره ده جهانګیره ولې ستاسو د دواړو مرګ ستاسو په سر ولاړ ده دې ته لوفرې وایي دې ته ورزه مړه ته بسې او ستا دا لوپرې بسوي لوپرې خو به درته زه په دې میدان ښیمه چې لوپر دې او که لوپر زه ड्रामा रागले कॉमेडी मशरा बेबे राहिम शहजाद और रاشن कोप मामा एक्टर दे विलन वर सरजीमा दागी او करेक्टर दे गुल बाबू करेक्टर दे उड़ वालमा بمبئی د مشر بیبي نسغواړي مشر بیبي خو د کور مشري نشي کولی نو د عوامو خدمت به څوک ما له وټ راکوي ما پاس کوي زه به دله کیبلې پرې کړمه میک اپ سامانونه به دله ارزان کړم او ودونو کې به مو ګډېدم کومه اوږه والی مینوالو زمونږ د اواز نوشیره چینل زه ډېره شکریا ادا کوم او دا به خامخا په دې به مونږ ته لایک کمنټس هر څه راکوئ خالد نظیر صاحب ما سره موجود ولاړ دی او زه غواړم چې ما سره لږ په سکرین باندې ودرېږي خالد نظیر صاحب نو چې ما سره مخامخ یو دوه خبرې دی یم وکړي نو زما دا غټ ارمان دی چې خالد صاحب ما سره ودرېږي په سکرین باندې تاسو ته راشي او ما سره یو دوه خبرې خالد صاحب هم وکړي بلال خان دا شوق د څنګه اوچت شو دا خالد صاحب زمونږ داسې روچت چې مونږ به ډرامې کتې ما به جهانګیر خان دی سواتیر او شاهد دی نو زه سټوډیو ته لاړم سټوډیو نه چې بس زه لاړم هلته فلم ډرامه شروع وه ما خدمت کړې ما میک اپ سامان ګرځولې ډایرکټر سره مې ډیلي کیمرامین سره کیمرا نو ډېر خدمت مې پکې وکړو او بیا هغې نه زما دا یقین نه و چې زه به دونه مخکې ځم او زمونږ به یو نوم پیدا کېږي او بیا هم بس ما خپل کوشش کولو 14 سال زما فن کې وشوه او د یو
سال یو کال شو چې غالبا زما یو نوم جوړ د کامیډي ډاکټر بلال صابر نوټیر وي نوخار مشران کشران دي زه خو د دې نه ډېر زیات شکرګزار یم چې ما له نوم راکړو زما عزت یې راوستو ما له عزت راکړی او زه خو ډېر زیات د خپل خیل مالت او مشرانو ټولو نه خوشحال یم خو زما ډېر زیات شوق دی فن سره نن چې تاسو سره ولاړ یم او تاسو موږ له ټایم راکړو نو زه خو ستاسو نه خالص صاحب ډېر زیات شکرګزار یم او الله مو چرې مه خرابو او دې چینل کې به مونږ تاسو سره کار کوو دا زموږ خپل چینل دی خو د چینل نوم هېر نه کوي تاسو ټولو ته خو به یاد مې اواز نوشهره دا زموږ د چینل تعلق یې نوشهره ګلان محله خیل څنګه دی او ښه ټیلنټډ او ښه نوجوان دی حکومت له پکار دي داسې نوجوانانو حوصله افزایي کړي او دوی ته بهترین مواقع ورکړي د شوبز کوم چې د هغه دي حکام دي د هغې پروډوسران دي هغوی ته هم وایي چې داسې قسمه نوجوانان هم مخکې کړي او دوی ته مواقع ورکړي انشاءالله فلم انډسټري او کوم لوکل دغه چې کوم دي ډرامو سټوډیوګانې چې هغه دوی هم دې سره پروموټ شي او نوجوانانو ته هم فایده وشي او عوام داسې تفریح نه چې کوم دی نو مستفید شي مننه جي بلال بھائی ډېره مهرباني ډېره مننه خالد صاحب ستاسو یو جهان مننه والسلام